حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم। قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالی پخپل باندے د منز فضیلت ذکر کئی۔ اللہ پاک فرمائی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، دا منز دا فحاشے او ناروونا من کول کئی۔ نو منز یو داسې عبادت تے چې د نورو عباداتو نا افضل او ځان لشان او مقام لري۔ الله جل جلاله چې څومره احکامات انسانیت د پاره مقرر کړي دي، ناغه ټول احکامات پاک پروردگار رب ذوالجلال زمکې ته د جبرائیل علیہ السلام په واسطه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته را لېږلي دي۔ د جهاد حکم چې کیږي نو جبرائیل علیہ السلام راځي او حضور علیہ السلام لا د جهاد حکم وروړي۔ د زکات حکم چې کیږي جبرائیل علیہ السلام راځي او حضور علیہ السلام لا د زکات حکم وروړي۔ د روزه حکم چې کیږي جبرائیل علیہ السلام راځي او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د روزه حکم وروړي۔ داسې د څومره احکامات د الله د طرف نه دي، دا ټول د جبرائیل علیہ السلام په واسطه زمکو ته نازل شوي او راوړل شوي دي۔ په عباداتو په احکاماتو کې واحد منز داسې عبادت او داسې حکم داسې مقام داسې عالی شان مرتبه لري چې د مانزه حکم د پاره جبرائیل علیہ السلام الله نه را لیږي زمکو ته، حضور علیہ السلام لا جبرائیل ناراضی بلکہ محبوب کردگار آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم الله ځان له اسمانونو ته بلی او پورته اسمانونو کې الله تبارک و تعالی د مانزه تحفه ورکړي۔ نو د دین هم پته لګیږي چې د الله څومره احکامات نازل شوي دي، ناغزمو کو تراغلی دي، خدا مونږ یو داسې ځان له عالی شان مقام لري چې دې د پاره الله پاک خپل حبیب علیه السلام پورته اسمانونو ته بللی دی او الته ورله مونږ د تحفې په غرض بطور تحفه ورکړې ده۔ د حضور علیه السلام ته شب معراج کې مونږ ورکول د دین مخکې هم په مخ د ځمکه باندې د مونږ کولو تصور وو، لکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شب معراج کې الله تبارک و تعالی چې کله پورته اسمانونو ته بله نو د هغې نه مخکې د ام هانی بیبي د کور نه حضور علیه السلام د جبرائیل علیہ السلام سره په براق باندې سور شوی دی او روان شوی دی، نو اول سفر او مزل بیت المقدس ته شوی دی۔ مسجد اقصی کې تمام پیغمبران 1,40,000 کم و بیش چې څومره انبیاء او رسول دي دا ټول راجمع شوي دي۔ په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام اذان کړی دی او بیا د اذان نه وروستو د اقامت په ځای ولاړ دی، جبرائیل علیہ السلام اقامت هم کړی دی
او بیا حضور علیہ السلام صف کې اولنی صف کې ولاړ دی او دا انتظار کوي چې دلته خو لوی لوی پیغمبران اولو العزم پیغمبران انبیاء او رسول را جمع شوي دي نو دې کې چې به کوم یو پیغمبر مخکې کېږي د امامت دپاره نو دغسې سترګې مبارکې اړولې راړولې چې اوس به یو پیغمبر د الله په حکم مصلې ته وړاندې شي جبرائیل علیه السلام راغې او د حضور علیه السلام لاس مبارکی ونیو او مصلی ته مخکې کو د الله محبوب دا اوچت او عالی شان مقام الله تعالی درکول غواړي په دې مصلی باندې ودرېږه او ته دې تمام انبیاء او رسول الله جمع ورکا 2 رکعات نفل حضور علیه السلام په دغه وخت کې کړي دي فرض نو دا نفل حضور علیه السلام ټول پیغمبرانو له جمع ورکړه نو د دې نه دا معلومه شوه چې شب معراج کې مونځ فرض کېږي د هغې نه مخکې په لاره کې هم د مونځ کولو تصور په مخ د ځمکه په دنیا باندې و بیا زمونږ 15 وختونه مونځونه چې کوو نو دا مونځونه بعضې پیغمبرانو کړي دي او د هغوی ناز او ادا الله خوښه کړې ده نو په دې امت باندې هغه منځونه په هغه وختونو کې الله لازم کړي او فرض کړي دي کتابونو لیکلي دي وایي چې کله آدم علیه السلام د اسمانونو د جنتونو نه راوویستلی شو نو آدم علیه السلام چې کم ټیم دنیا ته راغې دغه ټیم توره تیاره او شپه وه او شپه دومره تیاره وه دومره ډوبه شپه او دومره ډیره تیاره وه چې آدم علیه السلام د خپل لاس ګوتې هم نه لیدلې دونه تیاره وه د رڼا انتظام نه او شپه وه نو آدم علیه السلام خپل ځان تم کتل نو ځان ورته نه ښکارېده اوس د جنت نه راغلی بنده د جنتی ماحول بلد او عادت بنده چې دنیا ته راشي سمدستي تیاره شي پې نو خامخا بیا به دا محسوسی چې زما خو نظر سم و خو اوس به مې د سترګو نظر تلي چې هلته هر څه ښکاري دلته څه نه ښکاري ناګهانه هر څه د نظره غایب شو نو په دې باندې آدم علیه السلام دا وګڼل چې ګنې زما د سترګو رڼا او د سترګو نظر تللی دی ډېر خفه دی د جنت نه راوتلی دی په دې خفه چې الله ناراضه شوی زه خطا شویم خطا مې کړې ده او په دې باندې په زړه کې غم دی دلګیر دی پریشان او خفه دی چې د سترګو رڼا تللی سره ته ښکاریم نه نو په دې ډېر خفه و خو خبر نو چې د سترګو نظر د بحال دی او دا د شپې په دنیا باندې تیاره خوره ده نو آدم علیه السلام په دې غم کې ککړ او پریشان او غمجن دی او لږ ساعت چې تیر شو نو دا تیاره په کمېدو شوه او رو رو رڼا راتلل شروع شو رڼا معمولی د اسمان په لمنو کې ښکاره شوه خوره شوه چې آدم علیه السلام دغه معمولی رڼا ولیده او کله ډیره شوه دا رڼا سحر شو نو په دې باندې ډیر خوشحاله شو د خوشحالۍ نه 2 رکعاته نفل بطور شکریه آدم علیه السلام وکړل د آدم علیه السلام دا 2 رکعاته بطور شکرانه چې شپه ختم شو سبا شو رڼا شو په دې باندې الله ډیر خوشاله شو دا عمل ډیر خوښ شو چې شپه ختم شي سبا او رڼا شي نو په دې باندې آدم علیه السلام شکریا ادا کړه نو د الله پاک دا عمل ډیر خوښ شو نو په دې آخري امت باندې د سحر مونځ فرض کو وای چې شپه ختم شي سحر او رڼا شي تاسو هم د سحر مونځ کوئ او دا د شکریې په طور آدم علیه السلام ادا کړی دی بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه 2 رکعاته کم چې الله فرض کړ د دینه مخکې 2 رکعاته سنت وکړل دا د حضور علیه السلام د طرف نه لازم شو حضور علیه السلام سره 2 رکعاته مخکې سنت وکړل نو په دې امت باندې د سحر مونځ په دې وجه لازم شوی چې الله آدم علیه السلام باندې کم آزمایش راوستو آدم علیه السلام بیا د سحر چې تیاره ختم شو رڼا شو نو 2 رکعاته کړیو دا د آدم علیه السلام هغه عمل دی د الله خوښو نو په دې امت د سحر مونځ ځکه لازم کو ابراهیم علیه السلام په 10 ذوالحجه د لوی اختر ورځ باندې د الله د طرف نه
آزمایش دی په او خپل زوی علالی ذبح کوي د خپل زوی قربانی ور کوي کم چې مذبح دی هغه ځای ته خپل زوی اسماعیل علیه السلام بوتلی دی او هغه ځای کې را پرزولی دی او په مری مبارک وله چاړه راکاږي او دا د الله د طرف نه امتحان دی الله پاک جبرائیل علیه السلام ته حکم کړی چې د جنتونو نه ګډورې راواخله او د ابراهیم علیه السلام د مخې نه ماشوم زوی ملاسته دی لرې کا او دا جنتی ګډورې ورته سملوه نو ابراهیم علیه السلام چې چاړه راخ که نو جنتی ګډورې حلال شو خو د ابراهیم علیه السلام سترګې مبارکې تړلې شوې او پټې وې نو ښکارېده ورته نه چې زوی مې حلال که جنتی ګډورې مې حلال که نو په دې باندې چې کله ابراهیم علیه السلام یقین راغی چې ذبحه مې وکړله چې سترګې کولاو کړې وی کتل نو اسماعیل علیه السلام یو خواته ناست دی او ابراهیم علیه السلام جنتی ګډورې حلال کړو ابراهیم علیه السلام ډیر خوشحاله شو مختلف خبرې وی پاغې باندې ډیره خوشحالي کړې ده یو خبره ده چې الله په ما آزمایش وکړو زه په هغه آزمایش کې کامیاب شوم دویمه خبره دا چې ما زوی علالو نو زوی راته الله بچ کو زوی مې پاتې شو ژوندی او دریم ازمایش الله پاک ابراهیم علیه السلام لدا خوشحالي ورکړه چې د زوی په ځای جنتی ګډورې وله ورکه او بل امتحان داو ابراهیم علیه السلام په دې خوشاله چې زما ماشوم بچی دی خو زما تابعداري او د الله د حکم تابعداري کړې ده انکار راته نه کړی نو دا څلور خوشاله وي نو د دې څلورو خوشحالو په وجه باندې څلور رکاته مونځ یې وکړو او دغه ټیم چې دا مونځ یې کوو دا ماسپښین ټیم و زوال تیر شوی و نو چې ابراهیم علیه السلام دغه څلور رکاته بطور شکریا وکړل د الله دا عمل دومره خوښ شو چې د ابراهیم علیه السلام نه وروستو د آخري امت چې الله را دنیا ته را پیدا کو راوستو نو الله پاک په هغه د ابراهیم علیه السلام د مینې د خوند د ذوق او د مزې هغه عبادت لازم کو وی تاسو هم اوکې هغه یاد تازه کیږي دا د ابراهیم علیه السلام په یاد کې الله پاک دا څلور رکعاته د ماسپښین فرض کړي دي او د دې نه مخکې حضور علیه السلام څلور رکعاته نفل کړي دي او وروسته یې نه 2 رکعاته کړي دي نو دغه د حضور علیه السلام مخکې څلور رکعاته وروسته 2 رکعاته دا نفل سنت په دې امت باندې وګرځېدل په دې امت باندې 10 رکعاته لازم شو اوس د ماسپښین د څلور رکعاته فرض نه مخکې چې کوم څلور رکعاته سنت خلق کوي نو د دې باره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د ماسپښین د فرض نه مخکې څلور رکعاته سنتو دومره ثواب دی لکه د تهجد د نفل چې څومره ثواب وي نو دا الله پاک په دې امت باندې د ابراهیم علیه السلام په یاد کې دا د ماسپښین مونځ فرض کړی دی یونس علیه السلام کله چې د مئی ګیډې ته ورغلی دی او بیا د مئی د ګیډې نه الله نجات ورکړی را خارج او را بهر شو نو په دغه وخت کې یونس علیه السلام د مازیګر ټیمو څلور رکعاته د شکریا نفل کړي دي نو د یونس علیه السلام د شکریا عمل او دا نفل الله ته دومره خوښ او محبوب وګرځېدل چې الله په دې آخري امت باندې د مازیګر په وخت کې په هغه ټیم کې کم چې یونس علیه السلام کړیو هغه نفل فرض کړی وي تاسو به د یونس علیه السلام یاد تازه کوئ د مازیګر څلور رکعاته فرض به کوئ او بیا دین وروستو حضرت داود علیه السلام چې کله الله پاک ورله اوسپنه تابع کړه اوسپنه ورته نرمه کړه نو اوسپنه به تاوله د هغې نه زنځیر به جوړېده په ګوتو کې به اوسپنه تاوېده زغره به ترې جوړېده خو چې داود علیه السلام به سم جوړول د اوسپنې نه هغه به ترې ګوتو کې لاسو کې جوړېدل نو چې داود علیه السلام په ړومبي ځل وکتل چې دا اوسپنه زما تابع شوه نو بطور شکریا یې 3 رکعاته نفل وکړل نو د شکریا د عمل د الله دومره خوښ شو چې په دې آخري امت د ماښام مونځ فرض کو داود علیه السلام چې دغه 3 رکعاته کول دا نور پرېوتې او تازه
او ورپسې ماښام شوی او دا نفل یې کړي نو په هغه ټیم کې الله په دې امت باندې 3 رکعاته د ماښام فرض کړل. حضور علیه السلام ته وروستو د شکریا 2 رکعاته نورم نفل وکړل نو دغه د حضور نفل په امت باندې سنت شو نو ټول 15 رکعاته شو. موسی علیه السلام را روان دی د شعیب علیه السلام د کلی نه د مدین نه راځي او په لاره بیبیم ورسره ده او د یخنۍ موسم د شپه د بارانونه وریږي او دغه ټیم کې بیبي ته د اولاد د پیدایش آثار ښکاره شو. پورته غرونو ته ختلی دی د اور د پاره د اور په ځای ورته نور میلو شوی نبوت میلو شوی دی. موسی علیه السلام چې کله الله پاک راولېږه چې فرعون د پاره لاړ شه او زما پیغام ورته وړاندې که نو موسی علیه السلام راغلی دی په مصر کې پیغام د الله تعالی فرعون ته مخکې کړی دی او بیا خپل مور او رور او خپل خور سره چې ملاقات کړی دی نو موسی علیه السلام د ماسخوتن شپه و تیره ناوخته ټیم او د خپل اهل و عیال خپل خاندان سره چې واپس میلو شو ملاقات شو نو د شکریا په طور 4 رکعاته نفل یې وکړل. دغه 4 رکعاته نفل د شکریا د الله دومره خوښ شو په دې آخري امت باندې الله دا فرض کړل. نماز خوتن 4 رکعاته دغه وخت کې فرض شوي دي. حضور علیه السلام ته نفس 2 رکعاته نفل سنت کړي دي او 3 رکعاته ته وتر کړي دي. پس نو دا 9 رکعاته الله په دې امت باندې په دې ترتیب باندې لازم کړل. نو مونږ یو اهم عبادت دی او دا د پیغمبرانو دستور طریقه تور دی او د پیغمبرانو عادت مبارکو نو کوم او تاسو مونږ کو نو دا د پیغمبرانو تور طریقه ده او دا د حضور علیه السلام او دا د پاک پروردگار دا د الله جل جلاله حکم دی. د الله احکامات انسان لا په سر سترګو منل پکار دي. نو مونږ یو داسې اهم عبادت دی چې دا د اسمانونو نه ځمکې ته نه دی نازل شوی بلکې پیغمبر علیه السلام اسمانونو ته د دې دپاره خیجولی دی او پورته د عرش د پاسه الله محبوب علیه السلام له د 5 منځونو تحفه ورکړې ده. نو مونږ او تاسو به د مونځ خیال ساتو د مونځ د قضا کولو نه به ځان ساتو چې مونځ رانه خطا نشي په مونځ کې تاخیر ونشي په مانځه کې کوتاهي ونشي. د قیامت په ورځ باندې اولنې حساب د بني آدم د مانځه نه به شروع کیږي. حدیث مبارک کې راغلی دی اولنې حساب کتاب چې کیږي د بني آدم سره نړمبې به د مونځ تپوس کیږي. یو بنده به راوستلی شي فرشتې به الله ته دا بنده ور مخکې کی الله به فرمایي فرشتو ته وی تاسو ور لمونځونه وګورئ چې مونځ یې څنګه دی. فرشتې ور لمونځ ولټئ فرض که مونځ یې کمزورې راوخته الله ته فرمایي وی خیر دی چې مونځ یې فرض کمزورې دي نیمګړي دي نفلونه عمل نامه کې وګورئ که نفلونه کړي وي هغه نفلونه راواخلئ فرض کمې پې پوره کې فرض وله پې برابر کې نو که د دې بنده په عمل نامه کې نوافل وي نه هغه نفلونه را واخلي او د فرض هغه کمی پی پوره کی او د جنت ته لاړ شي. فرض که یو بنده نفلونه په عمل نامه کې نه فرض نیمګړي نیمه خوا او خطا وي نو بیا الله پاک فرشتو ته وی نور عمل مه ګورئ دوزخ ته ور واچوئ. چې یو بنده راوستلی شي فرشتو ته به الله فرمایي وي د منځونه وګورئ شروع د مانځه وکړئ نو د دې بنده چې مونځ وکتلی شي نو الله فرمایي وایي چې مونځ یې پوره دی نو حساب کتاب مه کوئ بس نور یې مه لټوئ جنتونو ته یې بوځئ بې حسابه یې بوځئ. فرشتې فرمایي پروردګاره مونځ خو ټیک دی نور عملونه ورله کتل غواړي کیدی شي کمزورۍ تې شوي الله فرمایي چې د ده مونځ برابر دی نو که نور عمل یې هر څنګه بویه زه جنت ته. او که یو بنده دی د هغه مونځونه خراب راوختل نو فرشتې الله پاک ورته فرمایي وایي دوزخ ته یې ور واچوئ نو فرشتې ورته وایي پروردګاره مونځ کې بېشکه چې کمې دی کمزورتیا ده خو کیدی شي نور اعمالو باندې سم وي نور عملونه سم وي نو فرشتو ته الله فرمایي وي که مونځ خرابي نو دا اولنې عبادت ته چې دی کې د کمزوري کړې ده نور عبادات وله مه ګورئ مونځ نه علاوه نور چې څونه عملونه دي هغه که ډېر هم ښه وي نو هغه وله مه لټوئ دوزخ ته یې ور واچوئ.
نو دا مونږ یو اهم عبادت دی، د دې اهتمام کول پکار دی. نارینه به جمعتونو ته جمع لمانځل ځي، زنانه به کورونو کې پرده کې مونځونه کوي چې څوک د مونځ 5 وخته اهتمام کوي. کور کې برکت به وي او څوک چې په کلي کې یو نارینه او یو زنانم د خپل کور کې یا په جمعتونو کې د جمع د اهتمام او د کورونو د منځونو اهتمام کوي، نارینه جمع نه خطا کوي، زنانه منځونه نه قضا کوي، نه ناوخته کوي، په دغه کلي کې به خیر او برکت نازلیږي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې یو بنده په کلی کې په کور کې یو مونځ قضا کو، یعنی په یو کور کې یو بے نمازه بنده پیدا شو چې هغه مونځ نه پیژني، د مونځ اهتمام نه کوي، د مونځ خیال نه ساتي، یا مونځ کوي خو ناوخته کوي، د دغه بنده د لاسه سلور واړو طرفو ته سلويخ کورونه دا به په عذاب، په لړزان، پریشانه، غمونو، مصیبتونو کې مبتلا وي، بے برکتی به وي، د رزق تنگسیا به وي، رزق به مخ کې دغه سلويخ کورونه یو طرف ته، سلويخ بل او داسې سلور واړو طرفو ته سلويخ کورونه، دا 100 کورونه شو، دا ټول کورونه به په لړزاني، دا د چا د لاسه؟ په کلی کې یو کور دی، په کور کې ټول منځګزار دي، صرف یو بندر چې بے نمازه دی، مردار د مونږ خیال نه ساتي، یا خو مونږ کوي نه یا مونږ کوي خو تاخیر سره ناوخت او قضا کوي، د د لاسه په د په کورم روانه ده او چار چاپیره په 100 کورونو عموم روانه شي، نو دا بے نمازه ته وایي چې د په کور به کم بدحال وي. نو د مونځ ډیر اهتمام پکار دی، مونځ به قضا کوونه، نارینه به هم جمعتونو ته په وخت ځان رسي، زنانه به خپلو پردو کې کورونو کې په سایډ باندې یو طرف ته داسې په پرده کې مونځ کوي چې د هر اندام حفاظت وکړي، چې د سر ویښته یې پټي، د لاسونو د مړوند عموم پټ وي، د لاسونو د اډوکې د مړوند چې د دې نه بره ښکاري نه، داسې د مخ دا کاسه خیر دی ښکاري خو چرته ویښته ښکاره نه شي، غوږونه ښکاره نه شي، دا به پوره ځان په مانځه کې پټ ساتي. نو د دې مونځونه چې بیا کم برکت راځي نو الله به دوی لم برکت ورکي، او د دوی په کلی کې چې نور خلک اوسیږي د دوی دا برکت ایسب اغي تم الله ورکي. نو الله پاک دې زمونږ او تاسو منځونه صحیح کامل منځونه وګرځي او د منځونو د خطای نه دم الله او ساتي. دا د مونځ اهم خبره وا، او چې څوک د مانځه خیال نه ساتي هغوی ته به نقصان څومره رسیږي. یو خدا چې د دې بنده چې دا کم بے نمازه دی د په خپل کور به دونه بے برکتی وي چې د د لاسه چار چاپیره سلويخ کورونه به په لړزاني، بے برکتی به وي، د رزق کمی او نیستی به وي، تنگسیا به وي، پریشانه به وي، غمونه، پریشانه، خفګانونه، دشمنه به وي او بے برکتی بم وي، او د الله عذابونه بم په نازلېږي. د الله د عذاب نه یریدل پکار دی. د بے نمازه په وجه چې کوم عذاب راځي نو هغه ډیر زیات خطرناک وي او ډیر لوی نقصان رسیږي دا غینا. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، یو صحابی راغی او حضور علیہ السلام ته شکایت کوي، د الله محبوب زم مزدور کار سړی جما، ټول ورځ په اوخ باندې د یو ځای نه بل ځای ته د خلکو پیټي او بارونه اوړم، او هغه پیټي بارونه چې یو سم ماته کمې پیسې ملو شي نو هغه نیمې کم نیمې د اوخ په خرچه باندې لګوم او نیمې په خپل ځان لګوم، د کور خرچه پې کوم. داغي باوجود زما اوخ چې کله زه د ګرمیم خیال ساتم، د یخنیم خیال ساتم، د نهرې د مړیم خیال ساتم، د تند او د خوراک څښاکیم خیال ساتم، د نرم او د ګرمې خیالیم ساتم، د هغې باوجود چې د ماښام نه رستو زما سترګې ورشي نو زما دغه اوخ ما پریشانه کی، دی داسې ټوپونه او داسې اوازونه شروع کی چې زما سترګې ورغلي وي، دی ما ویری او زه نیغ د یرې کټ کې کینم او یریږم. نو حضور علیہ السلام ته دې صحابي د خپل اوخ خلاف شکایت راوړه.
حضور علیہ السلام حکیم انسانو. نو حضور علیہ السلام دې صحابي ته وی چې تا زما په عدالت کې مقدمه ورولا، داوا دې وکړله، لاړ شه هغه اوښ راوله چې د هغه نم تپوس وکړمه چې ستا د اوښ به څه جوابي. هغه اوښ ته د صحابي ورغلی دی او ورته وایي چې د الله محبوب دې غواړي. نو دا اوښ داسې په ادب را پاسېدلی دی لکه یو عقلمن انسان ته چې اطلاع ورسي، ډیر په ادب را روان شو. او چې کله د حضور علیه السلام په خدمت کې حاضر شو نو دا اوښ داسې کېناست لکه انسان چې په اتحیاتو شکل کینی. او بیا دې اوښ دا سر د حضور علیه السلام جولی مبارک سره په خاورو کې کېښود او سر یې ټیټ کړی دی. او حضور علیه السلام ورته د دغې صحابي چې د دې اوښ مالک و د هغه شکایات وورل. دې اوښ ته یې وویل ستا دا مالک ستا د نرمې ګرمې، ستا د تندې، ستا د مړې او ستا د لوږې د هرې خبرې خیال ساتي، ستا د شپې ستا د ورځې د خوراک کا خیال ساتي. د هغې باوجود تا نه ګیلمن دی وي تی خوب ټیم کې یری چې دې په اوده کېدو شي نو ته شور شورو کې ته غوبلو کې او دې ویری رنګ په رنګ اوازونو باندې. دا ولې دغه اوښ ګوره د هر مخلوق په ژبه کې په خوله کې ژبه شته، د هر مخلوق په خوله کې ژبه شته، خو د چا په ژبه کې د ګویایۍ طاقت الله ایښی دی، د چا په ژبه کې د ګویایۍ طاقت الله نه دی ایښی. دغې اوښ له الله خوله کې ژبه پیدا کړې، نن یې پکې ورله د ګویایۍ طاقت هم کېښود. نو دې اوښ ډېر په ادب باندې سر راپورته کړ او حضور علیه السلام ته وایي د الله محبوبه زما مالک زما د هرې خبرې خیال ساتي او دی تاسو ته رښتیا ویلي دي چې زما ډېر خیال ساتي. نو حضور علیه السلام فرمایي چې دا دومره خیال دې ساتي نو د دې داسې لشوه چې ته به د خوب په ټیم یری. نو دا اوښ ورته په ژړا شو د الله محبوبه وایي زم ستړی یم، زما دا مالک هم ستړي وي، وایي د ماښام ناوخته ټیم کې راغلی وي، زم ستړی یم، ډډه مې لګولې، خوب کول غواړم، آرام کول غواړم. او زما دا مالک ماښام مونځ یې کړي او ماسخوتن مونځونو ټیم له نږدې وي، نو دغه ټیم زما دا مالک ډډه ولګوي، سترګې په ورتلو شي، وایي زه ویریږم چې هسې نه د ماسخوتن مونځ ته د خوب د وجې پاتې شي او چا چې مونځ ونه کړه د ماسخوتن او د باندې عذاب راشي، نو که مونځ د کېدو د وجې په ده باندې عذاب راغی او دغه عذاب کې دی په لړزان کېږي نو زه به ورسره هسې بیسه په لړزان شم، په عذاب کې مبتلا شم. نو زه د الله د قهر نه یریږم چې د مونځ پاتې کېدو په وجه کوم عذاب راځي نو مونځ به ده نه کړی، زه به ورسره هسې خراب شم، زه به هسې نقصاني شم. زه د الله د عذابه یریږم نو چې د ده سترګې ورشي نو زه دومره بړېدل شروع کړم، دومره شور شروع کړم، دې ویروم را بیدارې کړم چې د نه مونځ قضا نشي. نو مونځ یو ډیر اهم عبادت دی. زناور هم د دې د قضا کولو په عذاب باندې یریږي چې دا مونځ چا قضا که قصدن عمدن نو په ده باندې یو داسې خطرناک عذاب الله راولي چې د ده بیا روزي مخکې دی ورپسې وي او د دنیا څومره پریشانۍ غمونه مصیبتونه وي د دې بې نمازه طرف ته مخه شي. نو د الله تبارک وتعالی نه یریدل پکار دی او د مونځ اهتمام پکار دی. زمونږ ماشومان په منځونو باندې عادتول پکار دی. حدیث مبارک کې راغلی دی ماشوم چې د 9 کالو شي نو تاسو د منځ چل ورته وښایئ، د مانځه سبقونه ورته وښایئ، د منځ ترتیب او رکعتونه ورته وښایئ، د منځونو وختونه ورته وښایئ. د 9 کالو په عمر کې عادت کې او د 10 کالو عمر ته چې ورسې د منځ نه کو نو بیا ورله کله کله تنبیه په تور وخلم کوي، داسې وخل نه چې تغمه او چاپه پې جوړه شي یا سترګه یا یو اندامې ضایع شي، خو د تنبیه په نیت باندې داسې هلکا پلکا معمولی سزا ورکوي چې دی ویریږي او د ده د کم عمرۍ په وخت کې د مونځ عادت جوړ شي نو دی چې بیا سپینګیري شي نو هم هغه مونځونه به کوي. او که دی د په ورکوټوالي کې په ممي ډیډي باندې عادت کو، چای پراټا باندې د عادت کو او په نیازبینتوب باندې د عادت کو او زما بچی ماشوم د ګرمي د جومات ته نشي تللی، زما بچی ماشوم د په یخو اوبو چاردام نشي کولی، یخني ده جومات ته نشي تللی، دی
د 15 کالو شي مور پلار تخپل د 13 کالو بچي ماشوم ښکاری نو دې به ډېر پوخ عمر ته ورسي، خو چې تا ورله تربیت اونکو نو دا ماشوم دې برباد کو او خپل آخرت دې برباد کو. الله دې مونږ او تاسو د دنیا او د آخرت د بربادۍ او ناکامۍ نه وساتي. د منځونو د صحیح طریقه باندې د ادا کولو توفیق دې الله ټولو له ورکي. منځ چې اصلي کم شکل او روح دې الله دې زمونږ او تاسو په زندګۍ کې راولي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.